بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نوال خو زه جمله تاسو ټولو قومونو مولانا لقمان خیل، نورکای و شلوزان، لیشری، لارزر، دوروي، کلیڅوره قومونه دلته راغلي وي. مو خیواس کوم دلته مشران مو ولید، ځوانان مې ولید. ټولو زه خپل طرف نه او ټول قوم طرف نه او انجمن حسین یې طرف نه تاسو ټولو ډیر زیات شکرګزار یم چې تاسو یو قومي فیصلې سره، یو قومي اواز سره د خپل حق دپاره، د خپل کورمې حقوقو دپاره ودرېدوی، راووتوی. تاسو دا ثابته کړه چې الحمدلله مو یو قوم یو. تاسو دا ثابته کړه چې دا ټوله کورمه الحمدلله نن مرکزی پلیټفارم باندې راجمع دی. ما به دوره حیثیت نه وي، نه دوره ما عمر دی، خو چونکې ذمهداري ما دوره دی چې زه د خپل قوم، د خپل مشر، د دغو غیرتمنو جوانانو څوره شکریه ادا کوم. دا به کامه وي. زه مختصر خبره وکړم. نن مو تاسو دلته ناست یو، یا ټوله کورمه راوتلي دی خپل خپلو علاقو کې علمتي در نه کوي، احتجاج کوو. دې مقصد څه دی؟ مفاهمت څوره کیدای شو حکومت سره، د امن خبره څوره کیدای شوه، هغه مو کړي دی. همیشه مو کوشش کړی دی مرکزي سټیج نه ما ته کله ورې ما جوانان مرګلي دوستانه ګیله وکړي ته ته ډېره زیاته امن خبره کوې. زه یې ضرورت ګڼم څه مو کړي دی. ما نه مخکې بل مشره کړي دی، هغه نه مخکې بل مشره کړي دی چې تا د توري و بنګښ قوم دغې کورمې کې بدامني نه دی غوښتي، چې تا د مو توري و مشر دغې کورمې کې بدامني نه دی غوښتي. همیشه پره مو امن خبره کوو. خو دغو ټولو خبرو کې که نن ما و تا ته خپل حق نه میلویږي، نن ما و تا د خبرې نه مجبور یو څو روډ نه ناست یو. دغو ټولو شیو کې زه واضحه خبره کوم دا ریاست په خپله حایل دی. دغو دا ټول مشکلات نن که ما روډ بند دی، زه تاسو ته دا خبره واضحه کوم دا روډ اهل سنت نه دی بند کړی او نه بندوای شي، بالکل یې نشي بندوای. ټیک دی واورېز به بند کی، احتجاج به وکړي، خو که مخکې بند و شاته ریاست ولاړ و، که نن باندې ریاست بند کړی دی. وای مو مطالبه دی روډ اهل سنت نه دی، چونکه روډ د ریاست ملکیت دی، مو مطالبه ریاست نه دی. او پکار دی چې امو نن دا پر امن احتجاج د ریاست نوټس کې وي. امید ہے انشاءالله چې نن ماښام پورې دا معاملات درست شي، پیشرفت وشي، روډ کلاو شي. نشو کلاو مو به انشاءالله تاسو ته خپل یو آینده دپاره مستقل عمل اعلان کوو. زه تاسو ټول قومونه ټولې کورمې نه دا امید لرم څه پکار دی هغه اعلان په مطابق ټوله کورمه راوځو وکینو، بیا وره پورې کینو څو پورې مو ته خپل حق ملاو نه دی. بیا که مو مخته چوکه راغلو، پرون ما ډېر ادب سره ویلي وو څه سرکاري خلک دا پاریز وکړي څه زه تکلیف کې یم، نیوا دوې ورځې ته محدود شه او خپل تکلیف ما سره برداشت کا. که نه یې کړو نو الحمدلله مو یو قوم یو، ابدي دی. افرادي قوت هیڅ قسم ته کمای نشته، مشر په خپل موقف ولاړ دی. انشاءالله دا قوم څه کومه فیصله وکړي هغه به بیا عمل سره ثابتوو. بالکل پر امن طریقې سره تاسو خپل احتجاج نن ماښام پورې مو کوم اعلان کړی دی هغه په مطابق جاري وساتوئ. خپلو علاقو کې که دې کې پیشرفت نه وشو، حکومت سره خبره نشوه ټیک، اگر چې اهل سنت اقوامو نه جواب راغلی دی، نن څه مشران لګیا دي هغوی خپل طرف نه یو ښه پیغام ورته رسولی دی چې موږ تاسو سره خبرې ته تیار یو. روډ خبرې کې، نور د کورمې امن خبرې کې پکار دی چې موږ تاسو یو نستی وشي. هغه دپاره ذمهدار مشران به انشاءالله هغه خبره وکړي. مشکل څه دی نن ورځې زه قاضي دې خبرې تایید کوم. کونجلې ځای غره کې واقع کیږي
حکومت او اف سی ته نوټس کې دا شونه وو مو داسې یو جان بوجھ کر ته دا خلک راوسته دا مسله ته جوړه کا جان بوجھ کر ته یو پلانینګ په ته دا خلک قتل کړه او دا غام دا تورینی ته واچولو دا ته یو منصوبه وا او ته همیشه برندسي کړی دي خپل جنگ څنګه ته کوونه دی هغه تر واخی هغه جنگ شیعه او سنی منځ کې واچوي نن عوام بیدار دی نن جوانان بیدار دي نن مشران یوه خبره انشاءالله مخکې کړې دی او میا کوو ریاست ته دو ټوک یوه خبره کوو څه خپلو پالیسیو نظرسني وکړه دو ټوک یوه خبره کوو څه خپلو کارتوتو نظرسني وکړه خپل نظام د ټیکه عوام ته د عوام نظیر سره وکسه کورمه کې کا اهل سنت کا اهل تشیع دي دا د کورمه عوام د موته وخت دلته تیرونه دی ټیک دی مو دشمنه بوي ایمو منځه معاملې شته ایمو منځه لنجې شته هغه مو کورمیوال حیثیت سره خپله کینو خپله ټیکو ته ورکې مزید حایل ما کوي ته مزید ورکې رکاوټ ما پیدا کوه دغه ټولو پالیسیونه مو نن خبر یو پویو مزید اجازه چاته کورمه کې نه ورکوو څه پردای جنگ وره پورې اپریشن روان وي څه کورمه کې شیعه سنی جنگ شروع شي هغه خبرې ته ختم شي عوام اخته شي و ته تماشایي وي لاس ورځې جنگ کیږي کورمه کې ته ذمہ دار افسر خپل دفتر نه نه روزي نعره حیدری جلال سر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جلال سر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جلال سر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعره حیدری الحمدلله مو یو مهذب یو تعلیم یافته قوم یو دلته د توري او بنګاخ یو تاریخ دی خپل روایات دي مو په دیخنیا پیګو مو په دوستیا پیګو انشاءالله مو د چوک دي ته مجبور نه کی څه بیا مو لسونه چا گریوان ته لاړ شي نن انتهایی پرامن طریقې سره مخبل احتجاج د ما بنیادی حق د خپل حقوقو دپاره او دغه احتجاج مقصد ادا دی چې مو ریاست خپل چهره خپل آینه کې وخیو چې ته دا پالیسي ته دا طریقې کار ته دا مزید متقبول نه دی پرامن طریقې سره نن ناست یو انشاءالله مو به نن 5 بجو پورې 6 بجو پورې کوم بیګنای کوم لایحه عمل د اعلان کړی دی هغه په مطابق زه ټولو قومونو یو ور بیا شکریا د کوم جوانانو مشرانو عنایت لاله ناست قومي مشران موشلوزان قوم مشران ایمو دوروي ایمو نورکی قوم مشران لشری قوم مشران جوانان یقینا څه تاسو دا ثابته کا زه نن مطمئن یم چې دا ټول قوم یو مرکزی نظام سره الحمدلله ولاړ دی که ما او ته داسې اتفاق سره ودرېږو که ما او ته خبره یې واوي که ما او ته مشر او کشر اندسې قدم به قدم شانه به شانه یو بل خبرې سره ودرېږو د دنیا یو طاقت انشاءالله ته مخې ته نشي ودرېدای په دې خبرې تسلي اوسئ خبره دا ده زموږ ټول قوم یوه پیج باندې یو یوې خبرې باندې یو جلال سر وړاندې قوم ورسې نعره حیدری شکریا مده کوم انداسې استقامت سره حوصله سره همت وکړو انشاءالله قوم کې هیڅ قسم ته انتشار نشته حوصله ده مشر کیا حوصله ده جوان کیا حوصله ده او انداشه مو غاړو یا لگ ایک قومی لیدل پکارا دی و انشاءالله دا قوم بنده سه مشر کشر سرای و بل سره و دریگو دا قوم به بحران و بسو ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله